السلام علیکم ملګرو، امید دی ټول به ټیک ټاک روغ جوړ یو. تاسو ته معلومه دی کومه هم معاشره چېرته چې د مورچو جوړول زیات اهمیت لري او چېرته چې د بارودو استعمال زیات اهمیت لري، په هغه معاشره کې اکثره موږ ته داسې وړه بچي پاتې کېږي چې هغه د پلار تربیت سره سره د تعلیم تربیت نه هم پاتې کېږي. بیا اکثر دغه ماشومان د موږ د معاشرې دپاره، د موږ د علاقې دپاره، د مور دپاره، د خاندان دپاره بجای دی څغه د نپابخش بچی وي، بجای دی څغه د علاقې دپاره خوشقسمته بچی، پیدامند بچی، هغه په هغو لارو باندې روان چې چې کومې لارو نه ټولو ته کور ته هم تکلیف وي، معاشرې ته هم تکلیف وي. خو د هغو ټولو نه غټه وجه دا وي چې هغه بچی هغه تربیات ونه لري چې کوم تربیات بچي ته پلار ورکوي، او بچی هغه تربیات ونه لري چې هغه تربیات سره د هغه ژوند ښه کېږي. بچی سکول ونه لري، بچی کلام ونه لري، بچی کتاب ونه لري. او دویمه دا دی چې هغه بچی چې کوم بچي چې پلار وي هغه دپاره د معاشرې هم یو احترام وي، د کور هم یو احترام وي، د علاقې خلکو هم یو احترام. بدقسمتي به موږ دا وایو چې موږ علاقه چونکې د غربت سره مخامخ دی، دلته روزګار نشته دی، نه که هغه بچی چې هغه د پلار سوری هم ونه لري، د پلار کوم تربیات هغه هم ونه لري، نه هغه بیا دلته موږ داسې ادارې هم نه لرو، دلته داسې سکولونه هم نه لرو چې د دا رقم خلکو ذمه ور اخیستلی شي، دا رقم بچیو ذمه ور اخیستلی شي. نو بیا بدقسمتي نه دغه بچي د سبق نه هم محرومه شي، د کتاب نه هم محرومه شي، او د تربیت نه هم محرومه شي. نو ټول هغه خلک چې هغه یې موږ اواز واوري، سپیشل موږ ټول خلک چې تاسو ته که په معاشرې کې دا رقم بچي ملوي چې هغه یتیمان وي او د هغو عمر 10 سال نه کم وي، کوشش کوو چې دو دپاره موږ هغه کاغذات چې هغه ډاکومنټیشن، لیګل ډاکومنټیشن ورته وایي چې لکه پلار پادګي سرټیفیکټ شولو، دو د ډیټ اف برث سرټیفیکټ شولو، یا د دې نور د کوم د مور د والد صاحب کوم سینایسي شولو، هغه په کار یې موږ دا کاغذ یې تیار کړو، تاسو یې موږ دفتر پورې راورسوو. موږ دفتر د ساده انیس هاسپیټل ورته وایي چې کنټرول کوي، موږ دفتر د میلا سهارا فاونډیشن یا میلا بلډ بینک چاته هم څه وایي، تاسو ته به انشاءالله دا اډرس درکوي. نو دا رقم ماشومانو چې څومره هم موږ سره کاغذ جمع شي، بیا به دو دپاره موږ په مختلفو سکولونو کې خبرې کړي دي. تاسو ته پاتې لاست کال یې هم تقریبا شپېته ماشومان د خپل علاقې نه مختلفو سکولونو ته بوتلي. موږ به بیا اراده ده چې په مارچ کې کله هم د خلیج ټټېږي چې کم از کم د دغو ماشومانو موږ سره ټول کاغذ هم تیاري، دو ډیټیل هم سره تیاري، او دو دپاره موږ پوره تیاری نیولې. نو غواړو چې دا رقم بچي هېڅ کله هم د تعلیم نه پاتې نه شي، هېڅ کله هم د تربیت نه پاتې نه شي. دغه بچي چې دو دپاره مور ناست وي سره، دا بچی به راکټه کېږي، دا د پلار کمای پوره کوي، دا بچی به راکټه کېږي، د مور په ژوند کې به سکون راولي. دا چې د یو مور د سترګو یخوالی، موږ غواړو چې دا د مور د سترګو یخوالی برقرار پاتې شي. ډېره مننه، خوشحاله باد، بریالي اوسئ.